ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزتمند مسلمانانو من ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا اخیرانی نبی ری او سو کوم چې دا داوا کی د نبوت داوا کی چې زه پیغمبر یم نو هغه واجب القتل او هغه مرتد او هغه زندګ دی د دې باره کې ډیرو خلکو د نبوت داوی کړي خو لیکن زمونږ اسلاف او زمونږ مشرانو علماء دیوبند داغه د پاره ډیره قرباني ورکړي کله چې مرزا قادیانی کافر د نبوت داوا وکړه نو علماء دیوبند د ختم نبوت ته تحفظ د پاره ډیره زیاتی قرباني ورکړي ټول دینی جماعتونه د قادیانانو خلاف متفق شول مولانا سید انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د 500 علماء کرام سره یو زید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه په لاس باندې دا بیعت وکړ دته د امیر شریعت خطاب ورکو په جماعتي سره د قادیانانو خلاف تحریک شروع کو په کال 1934 کې د سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی په قادیان کې اولنی کانفرنس دا یو کو او حالته قادیانان کو پر دای ثابت کو بیا د پاکستان جوړېدو نه پس په کال 1953 کې مولانا سید عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی او د ملګرو قادیانانو خلاف مضبوط تحریک وچلو په دې سره د قادیانانو زور دا ختم شو مسلمانان ډیر دا قرباني ورکړل 1953 تحریک په نتیجه کې لزر مسلمانان دا شهیدان شو 1,00,000 مسلمانان جیلونو ته لاړو 10,00,000 خلق دا متاثر شو خو د دې قربانو په نتیجه کې قادیانانو سیلاب دا مکمل دا ختم شو په کال 1953 کې قادیانانو زور بیا زیات شو د مسلمانانو سره ظلمونه شروع کړل علما دنه په قومي اسمبلی کې دا کوششونه شروع کړو او د مولانا محمد یوسف بنوري رحمه الله تعالی په قیادت کې قوم بهر د قادیانانو په خلاف جهاد دا دوباره شروع کو او اخر پورې یعنی دا چې نېشنل اسمبلی په 9 ستمبر کال 1953 کې دا اعلان وکړ چې مرزا قادیانی او دا عملګری دا ټول کافران نه عزتمند مسلمانانو زمونږ اسلافو زمونږ مشرانو هغه ډیر زیات قربانیان ورکړي دي ان شاء الله تعالی کو چرې نن دا خبر راشي چې یو سړی د نبوت داوا کې خو هر څومره اټ سړی او هغه رسول الله مبارک په ناموس باندې ډاکا چې موږ به ان شاء الله تعالی دا مخ ته ودرېګو موږ به د خپل سرونو پروا دانو کو موږ به نه د مور او نه د پلار او نه د بچو د هیڅ پروانو کو او د رسول الله مبارک په ناموس باندې به ځان قرباني کو ان شاء الله تعالی الله دې عمل کولو توفیق را نصیب